حضرت مالک بن سنان رضی الله تعالی عنہ وینه څښل. د احد په جنگ کې کله چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک یا سر مبارک کې د خود دوه کړۍ ننوتې، نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په منډه ورمخکې شو او بل طرف نه حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ منډه کړه او مخ کې لاړو او د خود کړۍ یې په غاښ راښکل شروع کړو. یو کړۍ یې راویستله چې په هغې سره یو غاښ د حضرت عبیده رضی الله تعالی عنہ مات شو. د دې یې پروا ونه کړه. دویمه کړۍ یې راښکله، هغې سره دویم غاښ هم مات شو، نو کړۍ یې راویستله. د دې کړو وتلو سره د نبي علیه الصلاة والسلام د پاک جسم نه وینه وتل شروع شو. نو د حضرت ابو سعید حضري رضی الله تعالی عنہ پلار مالک بن سنان رضی الله تعالی عنہ خپلو شونډو سره هغه وینه ورودله او تیره یې کړه. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایو چې د چا په وینه کې زما وینه یو ځای شوه، هغه د دوزخ او د نشې مسه کول